نحمد ونصلي علی رسوله الکریم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابي الله تعالی پوره دین کې ایښی چې دا پوره دین مونږ کې راشي او ټول انسانیت کې راشي، مونږ به کامیاب شو او الله به مونږ او تاسو له جنت په راکړه. جنت داسې یو قیمتي ځای دی چې په دنیا کې سره نه سترګو لیدلی نه غوږو اورېدلی او ډېر یو قیمتي ځای. هر یو جنتي به سل چاته محل به یې ور نعمت به هغه کې دغه محل کې. اوس دا وتې تبلیغ باره کې به زه خبره ورته وکړم چې افغانستان چې کوم دی 2-3 کاله چې کوم دی هغه کې شوی دی انقلاب او دا ډزې لوزې کې تېرې شوي. اوس ماشاءالله یو امن کې راغلی، ښایسته حکومت راغلی په افغانستان کې. یو غټ مرکز دی کابل کې، چمن دی، حضوري او 4 ولایتونه یې که نه دی، خیبر جنسۍ قدریه یو ولایت دي. نو هر کې یو تبلیغ هغه مرکز دی کې. نو پاکستان چې کوم دی که نه 100 جماعتونه تبلیغ غلا 10-12 کسانو 2 میاشتو 1 کال دپاره بېګام یو جماعتو افغانستان نه راغی. مونږ لیارې ګودرې وروښودلې تېشپه بیا قطه لاړو، 2 میاشتې پوره شوې. بل د صوابۍ والا جماعتو هغه له لاړه، کندوز له لاړه. نو وروڼو او دوستانو، دا تبلیغ خواري چې کوم ده په دنیا کې 206 ملکونه یي. په دغه کې 100,000 جماعتونه او مرکزونه د تبلیغ د جماعت هغه یي. په دنیا کې 4300 ژبې یي. په دغه ټولو کې تبلیغ کارګورې روان دی. تبلیغ داسې یو عالمګیر تحریک دی چې ډېر زیات اسلام د اوچتوالي لپاره په انسانانو کې چې کوم انسانان دي مونږ نه باندې پوښتنه کړی شي چې دا کافر ولې بې کلمې له دنیا نه راغلي وو. هغه راماندې اعتراض کړه چې مونږ خو هر یو شی تاسو ته رسولی او تاسو مونږ ته کلمه نه رارسولې، سل چاته محل میلاوېده. نو مونږ به حلاله ګوره جواب ورکړو. دا ذمهواري مونږ باندې که مونږ زړه ښه او که بده وي، دا ذمهواري به مونږ پوره کوو. 4 میاشتې ولګوو، بیا 1 کال دپاره بار مخکې لاړ شو. نو مونږ به تبلیغ ذمهوارۍ نه چې کوم دی خلاص شو. په دنیا کې په ټوله سطحه باندې کروړونه خلک اوسه پورې تبلیغ په وجه مسلمانان شو. کروړونه بدمنه مسلمانان چې سره لیا د مونځ او یو شی هم نه پېژانده، هغه ټول خدای پاک ښې لارې له راوستلي. ګورئ دا وتې تبلیغ کې ضرور وختونه ولګوئ، په خپل ځان رحم وکړئ. ګورئ په بل چا یې مه کړئ، په ځان باندې رحم وکړئ. والسلام.